الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. زما محترم مسلمانانو ورونو سبق نه تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې د پنځپیریانو یو ګستاخ یو بې ادبه یو زبان درازه او یو سپک انسان د بلال معطوف احمق په نوم باندې په علماء دیوبند جماعت باندې د کفر او د شرک د فتو یو سلسله جاری ساتلې ده. استاد محترم ترجمان علماء دیوبند چې کله وکتل چې بلال معطوف په هیڅ صورت باندې نه قلاریږي خامخا دا فتوی جاری ساتي، استاد محترم دته په میدان د مناظرې کې د ناستې دپاره د خپل طرف نه د دعوې وضاحت او اظهار وکړو چې زمونږ د طرف نه دعوه دا ده چې پنځپیران دا منکرین حدیث دي. که ستا کومه دعوه وي ته به خپله دعوه پیش کړي، موږ کومه دعوه لرو په تاسو باندې هغه دعوه به موږ پیش کړو. بلال معطوف تقریبا 14 منټه کلیپ دا دویم کلیپ کړی دی په 1 جون 2025 موږ اوس واورېدو. دغه 14 منټه کلیپ کې د یو سیکنډ هم دا خبر نه راکړی چې تاسو موږ ته کومه دعوه یاده کړې ده او که نه ده یاده کړې. بلال معطوف دومره وارخطا او دومره ذهني پریشان یو خو اسم سړی روغ نه دی، دماغي توازن یې کمزوري دی چې په خپل کلیپ کې تقریبا 3-4 موضوعات د خپل طرف نه بدلی را بدلی او دوی زما دا دعوه شو. الله بنده ته چې چا سره بحث کې نو د موضوع تعین ورته وکړه. د یو پیروي زمونږ د طرف نه دعوه دا شوه چې عقیده د ختم نبوت تاسو منکر یې کافر یې. دویم بیا وایي چې تاسو د ابوجهل په شان مشرکان او کافران یې. دریم تاسو د علم غیب منکر یې، په دې وجه تاسو کافر یې. د خدای بنده کله وایي زما دعوه د ختم نبوت شوه، کله وایي زما دعوه د علم غیب شوه، کله وایي د علماء دیوبند د امت مسلمه تکبیر تسبیح دا زما دعوه شوه. استاد محترمه دعوه پکې لږه ذکر کړم. نو بهرحال ستا چې کومه دعوه وي، عقیده د ختم نبوت ته، عقیده د علم غیب ده، په علماء دیوبند یا په جماعت د صحابه کرام باندې فتوا د کفر د شرک وغیره ستا دغه الزامات دې کې یو موضوع تعین وکړي چې دا زموږ موضوع شوه. مناظره به کوو په یو ورځ باندې به 2 موضوعات وي. یو موضوع به دا وي چې پنځپیران د نن سبا ډول دا منکرین حدیث دي څنګه چې منیر شاکر. دویم موضوع چې ستا په دې خپل موضوعاتو کې کوم موضوع دا چې بیان کړه دا موضوع به وي. تعین د موضوع کا خو مناظرې به دواړه په یو ورځ باندې البته داسې به وکړو چې یو مناظره ولشي د انکار حدیث پنځپیران په دې ورپسې به ګنټه نیم وخت وکړو. د هغې نه بعد به دویم موضوع شروع کړي چې ستاسو کوم موضوع د علماء دیوبند په باره کې هغه به تاسو واضحه کړئ. دا خو تا ته دغه 3-4 موضوعاتو باره کې وضاحت شو. دویم د منیر شاکر خبره کړې چې منیر شاکر د زمونږ شیخ صاحب نه ګوره یو خو دروغ ویلي، زمونږ شیخ ورته دعا نه ده کړې. زمونږ شیخ ویلي چې ما پې کوم حق دی الله دې په هغې کې نه نیسي ما معاف کړې، دعا یې نه ده کړې. نو چې په هغې کې کله ګیر شوي او ویډیو شیر شوله چې شیخ طیب باقاعده دا هم وایي چې منیر شاکر زمونږ ملګري او موږ سره اختلاف راغلی ما ته خپل حقوق معاف کړي دي، البته شهید دی دعا ورته وکړئ. چې کله ویډیو نشر شو دنیا وکتله نو په دې کلیپ کې وایي چې زمونږ شیخ ورته دعا کړې وه، خو دی ونه وایي چې زمونږ شیخ منکر حدیث کافر ته دعا کړې وه. په دې هیڅ قسم رد ونه کړو. د دې د اثبات دپاره او د دې د صحت دپاره هغې څه پیش کړل؟ وایي ستاسو د جمعیت الاسلام د حقاني شیوخ تلي او بیا مفتي صاحب محترم چې د هغې جواب کړی چې هغې ته پته نه وه. نو دویم مسله د بیا وکړه چې ستاسو د جمعیت الاسلام صوبۍ امیر شکیل الرحمان تلي و. د الله بنده علم نه خاصم خالي، عقل نه خاصم خالي، خو د معلوماتو نه خالي. تا ته دومره پته نه لګي چې صوبۍ امیر زمونږ په جمعیت الاسلام کې شکیل الرحمان څوک شته وجود لري؟ دا خو د الله بنده پته چې څه په مجنونانو مو سر دی. نو په دې ځای کې مفتي صاحب محترم تا ته دې وضاحت کړو که هغې تلي د هغې لیول د هغې تک دا جدا حیثیت لري. د هغې جواب مفتي صاحب محترم کړی هم. ستاسو مشر د پنځپیر په سټیج باندې په مرکزي سټیج باندې په مرکز کې مرکزي امیر ورته دعا کوي، ته د هغه باره کې هېڅ قسم پته نه چې لګولې ځکه تیارېږي. ته وایې چې ما هم د خپل جماعت نه داسې وباسي څنګه چې شیخ منیر شاکر د جماعت نه وویستو. جماعت ستاسو د هغه تقریبا یو مکمل، خو چې کله مسله پیدا شو د مشر سره نو ستاسو مشر بیا د جماعت نه وویستو. بهرحال دې ځای کې غلط بیاني کړو، دروغ دي ویلو. شکیل الرحمان پکې وړو شته نه.
بیا دی وی مناظره وکړو عبارتونو باندې ګوره مناظره وکړو عبارتونو باندې خو یو مسله د انکار حدیث دا زمون په تاسو باندې فتوا ده د نن سبا دور پنځپیران دا منکرین حدیث دي دا زمون مناظره شو ته په دفاع کې دعوه من کړی دا دلیل پیش کول استاد جماعت عقید نظریات پیش کول دا کار زمون وي او د عبارتونو مسله دا ستا اوسنۍ مطالبه ده تر اوسه چې فتوی د شرک او د کفر لګول هغه وخت کې دا ذهن کې نو چې دا فتوا په ما باندې راځي زما ګنده عقاید به چاته ښکاره شي نو یو مسله به ستا شي چې کوم به ته وې بیا دې وایي چې لس 10 منټه کلیپ به کوو سالس به ناستې دا خبر رستو وي تعین د موضوع شوي د خپل موضوعاتو کې ته تعین وکړه بل وایي زه به ستاسو مشران شرکي عقاید پیش کوم شرکي عبارتونه سیبا ستا په جماعت کې یو چیلنج در کوم چیلنج ستا په جماعت کې د شیخ طاهر صاحب نه راواخله د عنایت الله شاه ګجراتي اولنی پنځپیري نه راواخله تر د اوسنی مرکزی امیر پورې شیخ طیب صاحب پورې یو عبارت یو بیان یو کلپ یو درس ته وخایا چې هغه ویل چې جمعیت علماء اسلام دا مشرکان او کافران دي دا خو ستا په جماعت کې یو سنجیده مولا دی وخایا چې هغه جمعیت علماء اسلام مشرکان کافران دي ستا په جماعت کې خو علما شته ایدا فتوی نور کی استاد د جماعت د مناظرین جماعت کی یو مشر دی وخایا چې هغه ویل چې جمعیت علماء اسلام دا کافر دي خو استاد دماغي توازن ختم شوی دی تا د کفر چشمه چولې دي تا هر چیز کفر او شرک کاری په هر چا باندې فتوا د شرک او د کفر راځي بیا دی وی چې ته ماته پنځه مشران خې چې دین به انکار نه د الله بنده چې تر سره توپ د انسانیت دروغ خبره کوي ونه خبره مکه تا چې میدان مناظر کې عبارت پیش کړو یو مولا پکې اوخایا یو عالم اوخایا یو مصنف اوخایا چې د جمعیت علماء اسلام د مشران نه تا پیش کړي په هغه باندې اعتراض کړي او په حقیقت کې هغه عقیده او هغه عبارت دا شیخ په عبارت کې موجودي تا چې کوم فتوا لګولې د خدای بنده دومره دروغ وې چې نر خر یې اڑی نشي دومره دروغ وې بلال معطوه بیا دی وی د خپل ګندا جبه سره و شیخ صفدر رحمت الله علیه نعوذ بالله هغه هندو او کاړو رحمت الله علیه نعوذ بالله غیادی او هندو دا مشران نه خیر دې تا نه مونږ لږ ستا په تربیت کې فرق دی ستا دماغي توازن هغه وهل سره دومره خراب شوی دی چې توس په دین نه پیږي چې یو لوی امام یو لوی عالم یو لوی مسلمان یو لوی شخصیت د دین داعی تا مشرک هندو وغیرہ ویل دا څه حکم لري خو ان شاء الله جل شانه نو دا امید دی چې ستا به داسې ځن کدن او مرګ وي څنګه چې د مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ځن کدن او مرګ اقشان په ښایسته او پاک ځای د نجاست او د غلاظت لړلي په باتروم کې هغه خپل قاذوراتو کې ګنده به انشاءالله تم اوږده ډانګه پرته کښې نو به هر حال تا ته په آخره کې د کلیپ دعوت در کوم مفتی صاحب محترم تا ته ویلي چې پنځپیران منکرین حدیث زمونږ د طرف نه دعوه متعین ده د خپل جماعت د طرف نه تعین دعوی وکړه څنګه چې را سره مخکې رابطه کوله د سره مې رابطه کوله انتهایی په زورونو مونږ تیار کړي وي تمام ریکارډینګونه ما سره موجود دي دا مه وایه چې تا مناظره کوله مونږ د سر نه کوله د الله بنده یاد کا تا ته چې مونږ پېښور کې زمونږ ځای ته راشه یا مونږ خپل ځای ته وغواړه تا ماله ځای راکړو په پبو کې او تا وې دا پېښور دی هغه ځای چې کله ایښتې هغه نمبر هم را سره اوس هم د هغه مولا موجود دی چې هغه وې شمشدو کیم تمامې دنیا ته معلومه ده مشاهدې مسله ده د محسوساتو د قبیلې نه ده چې په دې ځای کې هم ته اوښویلې نو بیا وایي دا خو پېښور دی نو مې لکه پېښور نه نوښار دی نوشهره جدا ضلع ده په هغه ځای کې چې کله خراب تراب شي ریکارډ سره موجود دی بیا دی وی چې په پېښور کې به زه د غلام فرید چرګوټي ځای در کوم نو غلام فرید چرګوټي خو ستا انډیوالو او پټ د هغه سره ترتیب او لین برابر کړو پټ کمپین دی کړو مونږ پیچو چې ته په پېښور کې ځای تیارې او د غلام فرید ځای مال راکې زما خپل ذاتي ځای ته زما خپل مدرسې ته زموږ خپل جماعت ته نه تیارېږي معلومیږي دا د غلام فرید سره تا خپل لین دین ساتلی دی غلام فرید دی دیوبندي عالم او زید تمہارا دا غرا کے نو دا ہو یقیناً اغا دال میں کچھ کالا کالا ہے اغا مسئلہ نو بیا دا غلام فرید پجے کی دنیا او قتل چراغلی بھی پدینیت چی جمعیت علماء اسلام بند کفر فتح لگے مشرکان کافران ثابت کے لیکن واپس لاڑے پدا سی حال چی دا شیخ طاہر نوالا تر داخل نیخ پلزان پوری دے ٹول جماعت کافر زان سر واپس ہوتا دا غدی حال نو بیا ہم کب مناظرے باب کے سنگیدائی رابطہ کا یا مختصر میں سے جو کا انشاءاللہ مناظرہ بکو
دنیا ته به وښایو چې دا منکر حدیث یوازې عنایت الله شاه یوازې منیر شاکر یوازې احمد سعید ملتانی او که نه موجوده پنځپیران هم په انکار حدیث فتنه کې مبتلا دي انشاءالله دنیا ته به دا واضحه کړو الله جل شانه دې موږ ټول مسلمانان د داسې ګستاخانو او د داسې منکرین حدیث د جماعت د فتنو نه او د دې د وسوسو نه وساتي او نور کوم سپکې الفاظ د په دې کلیپ کې 14 منټه کلیپ کې ویلي بې ځایه خبرې د هغې هېڅ قسم جواب دله زه نه ورکوم ځکه هغه د موضوع متعلقه نه دي الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین